د خپل مهمان ګرامی استاد العلماء حضرت مولانا محمد نعیم سے په خدمت کې درخواست کوم چې هغوی منبر باندې تشریف فرما شي او د خپلو زیرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. او ډېر زیاتون نشي هغه دا سوره وخت زه ګزاره کوم توفیق راکړه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. زمان محترم مشرانو امزولو کشرانو او بچو، آیت میں ستاسو په مخ کې ویل له د درېمې سپارې اخر ترازی د سورت آل عمران. چا چې دا دنیا پیدا کړ او چا چې موږ پیدا کړی، چا چې د ځمکې اسمان نه پیدا کړی هغه وایي: ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سړی کوټه روپۍ په لاس کې اغستی او دکان له لاړ شي نو سودا ورته نه میلاویږي، نو کور ته خو روغ راتلی شي که نه، واپس راشي. لیکن کہ شرط چا عمل کوټی او پاغې باندې د څه میلاوېدو په وخت کې دا پته ولګي دا کوټه دی، نو هو واپس بیا هم نشي راتلی. مطلب میں قیامت ته نو واپس وہ دنیا ته بیا هم نشي راتلی. ډېر خلک دا تمناګانې په دې برزخ کې هم کوي، وی رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون. فرشتي مخامخ یا روح تا او وینا خدای ته چې ما دنیا ته بیا ولېږي، ولی لعلی اعمل صالحا، چې زه بیا ښه عمل وکړم که نه. قرآن کې الله مخکې نه دا ویلي چې هغه به ته ویلی شي کلا دا ون وے ټرافک دی، دی واپس څوک نه ځي هلته. وانها کلمة هو قائلها، هغه خو به اوس دا وایي ځکه چې هغه ته به ښکاره شي چې قصه خطا شوه.
ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اوس خو پرده راښودې شوه که د دې ځای نه وتی شي نو هغه یو قیامت دی میدان حشر ته وتی شي واپس نشي تللی هلته. دا علما دي ټول ستاسو نه معذرت سره دا تاسو ته ټول ته پته ده خو دا یو دا شی ولې داسې شور کوي تاسو ټولو ته پته ده دا خبرې تاسو اورېدلي هم دي او زه پکې هم خپل احساس شوم که نه لغایت چې ما ویلو هغه دې دپاره مې ویلو چې الله وایي د اسلام نه علاوه څوک بله لار اختیار کړي څوک بله لار خوښوي په بله لار روان شي نو هغه منزل ته خو رسېدی نه شي او قیامت کې به هغه د غټو تاوانیانو نه وي د دنیا تاوانیان ټول چې دي د هغو څه نه څه ټکور شته لیکن د آخرت هغه ناکامه چې دی نه د هغه دپاره هیڅ مداوا نشته. د دغه اسلام په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ټکی استعمال کړی دی صحابه ته ویلو چې دا دنیا به زه هم پرېږدم هر سړی د دنیا پرېږدي زموږ هغه مشران هغه ټول د دنیا نه تللي منظري بابا دا ځای چې د چا په ځمکه باندې آباد شوی دی که نه دغه ځای په قبر کې پروت دی د هغه دا پخوا و خیالو کې هم نه و چې دلته به داسې د دین یوه چینه کولاویږي او د هغه په اولاد کې بیا زما استاذ او زما ډېر مشفق ماما او هغه استاذ العلماء هغه و چې د هغه شاګردان په ټوله دنیا کې خوارې دي او د هغه په ذهن کې دا راغله چې دلته کې داسې څه کار وشي چې د هغې هغه اجر و ثواب یو چینه جوړه شي چې لکه سړی کوهی وکني چینه د هغې اوبه چالو کړي که نه هغه خلکو ته فایده رسي نو د هغه سره ها خو موږ میلاو کړو خو دا نه معلومه چې دومره خلک به پکې راځي او دا شی به داسې کامیابېږي الحمدلله 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 او په ابتدا کې حالانکه مولوي فهیم صاحب ته موږ دا وایي چې ما شپېته کسانو نه به زیاتو نه شپېته کسانو پورې به کوشش کوو چې دا پکې وشي الحمدلله اوس څومره پکې دي اللهم زد فزد الله پاک دې دا قبوله کړي خبر رانه نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ووایي ترکت فیکم امرین الى امرین او کنه الى بلا امرین یا ځکه چې دین په قرآن او سنت کې دی او قد دوه څیزونه دي ته پرېږدمه ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما دا چې چا صرف ویلي که نه هم په دې پوهېږي چې د لن څه مطلب دی لن تضلوا د ګارنټۍ سره یې پرېږدم لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي زه دوه څیزونه پرېږدم یو کتاب الله دا اوس چې دې وړو له موږ ورکړه که نه دا د دې ټولې دنیا نه قیمتي دی خو قیمت به د چا نه تپوسئ قیمت به د چا نه تپوسئ الله رب العالمین په نیز باندې د دې نه بل قیمتي شی نشته د هغه په نیز جوهري نه تپوس کوو د جوهر او په دې باندې نیک او بد معلومیږي د قرآن او سنت باندې قرآن سنت لیس رفی بلوت الناس فی هذا المحک دا کسوټي د زمونږ د هر عمل د معلومولو زرګرانو سره یو توره غوندې ګټه وي کسوټي ورته وایي په هغې باندې هغه زر معلوموي چې دا صحیح دي که خراب دي دې به راکاږي په یو نري کر خلاص شي هغې ته وګوري پته ورته ولګي دا قرآن او سنت دا زمونږ دین دی او دا زمونږ د دین کسوټي ده
چې کم دین دی جو هغه په دې قرآن او حدیث کې نو کم عمل چې موږ ګورو چې دا صحیح دی که غلط دی قرآن او حدیث سره معلومو هاي په دې قرآن کې الله وایي د الله سره چې الله چې د چا سره ښه کول غواړي من یرید الله به خیرا پیغمبر علیہ السلام وایي یفقهه فی الدین پیغمبر علیہ السلام وایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین او قرآن کی دغه شان قریب الفاظ دي چې یهدي قلبه ويشرح صدره الله پاک دا زړه سم کی سینې کولاو کی او د قرآن علم ولراشي خیر بهرحال الله رب العالمین په نسبت باندې هغه سړی بهتر دی خیر الناس من ينفع الناس چې څوک نور ته ښېګړه رسوي د نور فایده کوي هغه د خدای په نسبت باندې بهتر دی په تمامو خلقو کې په تمام امتونو کې دا امت بهتر دی خیرکم کنتم خیر امت اخرجت للناس ټول امتونو تقابلو کې نو دا امت د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت بهتر دی الحمدلله مونږ تاسو د دې محمد رسول الله په امت کې یو بیا دی امت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهتر سړی هغه دی من تعلم القرآن وعلمه په دې امت کې بهترین سړی هغه دی چې هغه په قرآن پوهېږي قرآن زده کوي دایم خواله دی او چې قرآن نورو ته ښیي دایم خواله دی اوس د دې نه علاوه بل څه کې به خیر لټوي بل یې قرآن کی آیت کې دا الله ذکر کړی چې لا خیر فی کثیر من نجواهم دنیا کې ډېرې غونډې کېږي ډېر میټینګونه ډېرې ټولنې کېږي لا خیره دا الله هغه دی هغه لا اله الا الله والا لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس که وایي زمونږ دا غونډه دی ښیي او زمونږ دا جمع کېده دی ښیي نو د دې دریو نه علاوه بل ځای نشته بیا الا من امر بصدقه یا چاله ترغیب ورکړي لکه مخکې هغه وایي چې دا نیکۍ ځای خلکو ته وښیه دا ښېګړه ده د خلکو سره دا خلک تنګول نه دي چاته د خرڅ کولو ځای وښودل نه هغه سره خیرخواهي ده او چاته دا ووایي چې په دې لار مه ځه دغه ځای کې مین ښخ شوی دی چا مین ښودلی دی دې طرف باندې مه ځه خپه به دې پرې راشي وبل وځې نو دا تا ښه وکړه که هغه دې لار نه منع کړه دا تاسو سره ښېګړه وکړه که نه د هغه بچي به هم تا ته شکر وایي لالا کاکا بازدار تا ته خدای اجر درکړي چې تا بابا په دې لار روانو او تا وایي چې مزه ور هغه شی بیا وروسته وډزېد که نه ټول به بیا شکریا ادا کړي نو کمې ډلې کې چې سړی شریکېږي کم اجتماع کې چې سړی شریکېږي کمې غونډه کې چې سړی شریکېږي نو د هغې کې د خیر ډلې پکې دا درې دي چې امر بصدقه خلکو ته ووایي چې ته راغلی وې نو تا پورې کپړې هم نه وې او دا چې څه په تا پورې لګېدلي دا ټول وروستو ته د الله درکړي دي نو د هغه الله په نوم د هغه الله په د رضا لپاره ولګوئ صدقه او د مرګ نه وروستو کو یو سړی تمنا کوي نو هغه فقط ما ډېر کوشش کړی قرآن او سنت کې دقه ټکی هغه وایي چې جانه زه ما به مال خرڅ کړی وی منځونه او دسونو باره کې نه دي راغلي چې زه واپس ما ولګي چې زه خپل منځونه قضا راوګرځوم که یو ټکی میلاویږي نو هغه دقه دی چې ما دنیا ته واپس کوي لعلی اعمل صالحا فيما ترکتو
او یو بل آیت کې د قرآن دی چې ما صدقه وکم نو هغه مجلس بهتر دی چې هغې کې څوک بل له ترغیب ورکوي چې یاره د الله په لار کې مال ولګوه دا د خفګان خبره نه ده یو سړي سره د پیسې ولیدې او هغه ته ته وایې چې یاره دا ځمکه خرڅېږي دا واله دا دوکان خرڅېږي دا واله نو خفه کېږي په دې باندې نو که هغه دوکان هغه واغسته هغه ځمکه هغه واغسته ښه وکړو لیکن د هغې نه به هغه څومره فایده واخلي څومره فایده به هغه له ورکړي لیکن چې هغه له دې دا ترغیب ورکړو نو هغه له خفه کېدی نه دي په کار چې هغه له دې د آخرت طرف ته توجه وکړه ځکه چې هغه ژوند هغه ډېر اوږد دی هغه دا لفظ هغې له استعمالول هم ټیک نه دي ځکه چې دا هم یو هغه شي دپاره د استعمالېږي چې هغه ناپ کېدی شي چې هغه ناپ کېدی شي که نه نو چې انلیمیټډ وي نو د هغې دپاره خو دا لفظ هم مناسب نه دی خو اینډلیس غیر متناهي لا متناهي ژوند دی بیا څه مطلب دی لا متناهي عوامو ته سمجھ هم نه دی که نه یاره خو بیا همیشه ژوند دی نو نور څه وی خو ژوند دی او ژوند دی ژوند دی او ژوند دی بیا پکې مرګ نشته موږ الله چې پیدا کړي و دې نه یې پیدا کړي په دې به فنا راځي د دو یو لارې یو طریقه اختیار کړل چې هغه مرګ دی لیکن دا چې فنا ونا بیا نشته بیا به ژوندي کېږي بیا به راپاسي یوم البعث هغه بیا به ژوندي کېږي به ختمېږي نو که چا ته سړی دا وایي چې دا د الله دپاره د نیکۍ په ځای باندې مال لګوي نو دا بد نه کوي هغه ښه کوي خو چونکې هغه ماحول داسې نه دی صحابه په دې به خوشحالېده لیکن موږ کله خلک تنګ شي وایي دا تنګ شي دا تنګېده د هغوی بیماري ده دا ښه کار نه دی څوک چې ترغیب درکوي د دین په کار کې د لګولو لپاره خوشحالېدل پکار دي دا خو ته رښتیا وایي یاره مال به هلته خو ضرورت پېښېږي که نه مال خو به هلته د دې ضرورت وي چې زه مخکې څه شی ولېږم یو سړی په سعودي کې په دوبۍ کې په دلته کې پیسې ګټي او وطن ته نه یې رالېږلي هغه پیسې هم ختمې شي او دی ته څه وایي واپس لاړ شم څنګه لاړ شم او سره لاړ شم او څه به کوم دې وجې دا چې موږ مرګ ته نه تیارېږو که نه دغه غم په موږ باندې هم سوال دی چې زه مرګ نه ولې یېرېږم د هغې وجه دغه ده چې ما خو څه کړي دي نو وړاندې به زه کوم نو چې څوک په ژوندانه باندې دا ترغیب ورکوي نو دا بدن ده نو یو خو دغه غونډه ښه ده امر بصدقة او معروف او معروف کې ټول دا دین داخل دی امر بالمعروف امر بالدین امر بالمعروف او مسلمان چې دا هغه صرف دینی خبرې پیژني دینی اعمال پیژني نو هغه معروف دی هغه انا که ما ته یې نه پیژنو دا خو زموږ قصور دی نو دین خو معروف دی او منکر هغه دی چې هغه پیغمبر علیه السلام نه دی هغې له راغلی هغه یې نه دي ښودلي دا منکرات دي د دې وجې دا تبلیغان دا لفظ استعمالوي که نه دغه مطلب یې دی دین معروف او بېدیني منکر امر بالمعروف او نهی المنکر دا د دې امت خاصه ده دا به دې کوي معروف به کوي او منکر نه به خلک منې کوي منکر خو د پېژندګلو دی هم نه څوک پېژني هم نه نو دویم هغه غونډه ښه ده چې په هغې کې امر بالمعروف وي امر بالمعروف وي پکې او د منکر پکې امر نه وي جو خپله ختم شي که نه او د ختمېدو کوشش دی چې د معروف وي او منکر پکې نه او دریم یو بل د اجر و ثواب کار قرآن کې الله ښودلی دی چې هغې دپاره خلک غونډ شي چې د دوو کسانو په منځ کې جوړ پیدا کوي یو پلار دی بوډا شی دی کمزوری دی او د هغه دوه زامن دي هغه په منځ کې وران دي یو درېیمګړی سړی راځي او د هغو په منځ کې صلح کوي دا پلار به یې خفه کېږي خوشحالېږي به خوشحالېږي زما د زامنو په منځ کې زما د نسو په منځ کې دې سړي ډېر کوشش کړی دی هغې روغ کړي دي ځکه چې په روغوالي کې او په اتفاق کې خو ټولې میوې خو په دې اتفاق او اتحاد کې دي نو هغه پلار به خوشحالېږي نو رب العالمین چې هغه د تمام مخلوق پیدا کړ دی خیال دی تمام مخلوق چې هغه پیدا کړ دی او د هغو په منځ کې هغه صلح کوي او غټه خبره دا ده چې د هغه مخلوق صلح د خدای سره کوي د مخلوق صلح هم د خدای سره کوي چې ته د خپلو عادتونو نه قلار شه راوګرځه دا هم یو لویه خبره ده نو دغه مجلس او دغه غونډه دا بهتره ده
ما ته څنګه پته لګي چې ما څومره خبرې وکړې څنګه معلومه ده ما ته پته نه لګي چې ما څوک ما بسم الله ویل زه وړاندې څه خبرې دي طالبان ته هم کول غواړم لس منټه مطلب نور کولی شم کوم ضروري دي که لس تاسو ته دا درخواست دی چې د نیکۍ په خبره د هیڅ چا نه مه خفه کېږئ دا عرض دی نیکۍ په خبره مه خفه کېږئ د نیکۍ په خبره باندې خوشحالېده پکار دي څوک درته د ښه وایي خوشحالېږه که نه خفه کېږه مه د نیکۍ چې درته څوک خبره کوي هر څوک چې تور سپین زیړ د هر ځای چې خو چې د نیکۍ خبره ته کوي په هغې خفه کېږئ مه دا عادت جوړ کړئ دویمه یو خبره ته دا کومه یو سړی دی چې هغه د قرآن تلاوت کوي ذکر کوي ذهن دا جوړ کړي ذکر کې یو سړی ناست دی تسبیح اخیستې قبلې ته مخ کړلی هغه دی ناست دی یو سړی نفل کوي یو سړی قرآن په لاس کې اخیستی دی خیال نه دی یو سړی هغه ځای چاکو سره دی چاله مسواک جوړوي په دې کې کم یو شی ښه دی امتحان اخلم ستاسو بس دې کې کم یو کار ښه دی ځان له تلاوت کوي ځان له لمونځ کوي او ځان له ذکر کوي او یو سړی دی هغه دی ناست دی خو یو بل سړي له مسواک جوړوي دې کې کم عمل ډېر بهتر دی تاسو کمال وګورئ لیکن زه دا وایم چې دا ټول عملونه ښه دي زه دا نشم ویلی دا تلاوت هم پرېږده دا ذکر هم پرېږده دا منځونه هم پرېږده مسواکونه جوړوه خلکو له نو څومره خلکو له به دی مسواکونه جوړوي یا هغه څوک چې مسواک جوړوي هغه ته دا مسواک دا پرېږده سړی راځه دی ذکر کې کښېنه یا تبلیغ بیان کېږي دلته کښېنه ذهن زموږ چونکې ډېر کوتاه دی نو موږ کې تحمل نشته موږ چې یو طرف ته شو یو مخیز یو بیا نو دیو دا مه کوئ څوک چې د دین کار کوي هغه ټول د هغو حمایت کوي ټول ښه کارونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مختلف راغلي اولویت پکې شته سنتو کې که نه په مونځ په طریقو کې اولویت پکې شته د مونځ د اول نه واخله د مولان پې ښه پوهېږي د اول نه واله تر اخره پورې په دې کې د مذاهبو اختلافات دي لیکن هغه عملونه ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ټول هغه کړي دي نو هغې کې بیا چې څوک پوهېده په دې کسب دا کار چې چا کو اول کې دا حدیثونه چې خلکو ته رسول هغه په دې پوهېده چې په دې کې کم عمل زیات اعلی دی نو زیات اولا دی زیات آسان دی زیات جامع دی زیات یا پکې ثواب ډېر دی هغه په دې پوهېدو په قیمت باندې نو هغو خلکو د هغه ښودلي که امام ابو حنیفه و که امام شافعي و که احمد بن حنبل و د خپل سمجھ یا امام مالک و د خپل پوهې مطابق هغو خلکو ته د دې ویلي یاره داسې کوئ او دا یې دا نه دی ویلي چې زه دا وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ویلي خو زه دا وایم نه هغو ټول ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي جدا کوه ابل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي جدا کوه ادریم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي جدا کوه اصلورم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي جدا کوه دا غي نه فائدہ دا وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تمام اعمال په امت کې خوار شو خیال دې هغه تمام اعمال امت ټول عمل په ټول امت په باندې عمل کې لګیا دي څوک په اولا باندې کوي څوک په غیر اولا باندې کوي دا جدا خبره ده بانګ یو سړی وایي الفاظ صحیح دي کنه الفاظ صحیح دي بانګ صحیح ده اوازونه خو خدای تقسیم ده د چا आवाज خوږي د چا आवाज خوږي او د چا आवाज خوږ نه دي نو دا خو یو شان نه شکلونه هم ټول یو شان نه او ټول ځینې چې د سپوږمۍ په شان پړقېږي څه پکې زما په شان څه پکې داسې څوک پکې ښایسته وي پوهېږي په خبره باندې لیکن دا نه چې سړی په الله پاک باندې اعتراضات شروع کړي چې دا څنګه جوړ کړي دي دا شکلونه دې حق مې ته نه رسېږي هغه خالق دی صانع د هغه مرضی ده د هغه مرضي چلیږي کې
زه دا وایم یو سړی وایي الله اکبر خیال دی نو دا الفاظ خو صحیح دي که نه وخت دی لیکن یو سړی دی چې هغه دا بانګ د الفاظ وایي نو هغه لږ ښایسته اواز باندې وایي نو اولیت پکې پیدا شي لیکن هغه اصل شی خو یو دی که نه هغه اصل شی یو دی ما عرض دا کاو درخواست مې دا کاو چې کله کله دا خلک چې دي که نه هغه انتها پسندي په دې کې شروع کړي چې نه دا کار ښه دی او دا ښه نه دی نه دا هم ښه دی دغه هم ښه دی دغه هم ښه دی دا ټول چې که نه دا تا نږدې کوي نجات ته دا تا نږدې کوي د الله رضا ته یو دا خپل عادت جوړ کړي په دې باندې زړه مه تنګوئ کله تعلیم شروع وي څه کسان هلته نفل کوي ساسي یو بل تپوس کوي د بیمار تپوس کوي یا یو سړي له تسلي ورکوي تعزیت کوي نو د په زړه کې شیطان ډېر خراب دی که نه شیطان دا چې په تعلیم کې ناست دی د د عمل بربادوي نو دی وایي دا څه کوي دی په زړه کې دننه دی خیال دی یا یو سړی نفل کوي 2 رکعاته نو دی ناست دی نو تعلیم کوي ډېر ښه کار کوي ډېر ښه کار کوي خو د دې سړي په زړه کې د هغه خفت او حقارت اچي زناور ته ګوره دلته موږ ناست شو تعلیم کوو دی ګوره په نفل ودرېد داسې نه لکوټې صبر او تحمل رسول الله وسلم خپله یو وار جومات ته دننه راغی او څه کسان ناست وو چې هغو ذکر کوو ووهغه څه کسان داسې وو چې هغو عبادت کوو او څه کسان داسې وو چې هغو لکه د زده کړې خبرې کولې دین چې زده شي که نه یو بل سره تاسو نه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله دا تشهد خلکو ته زده کاوه یې اول کې دا استادان چې دي که نه د هغه کار کوي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کاوه رسول الله دا کار کړ دی ځکه خو دا شی موږ ته رسېدلی پوهېږئ تعلیم ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزکیهم دا ټول کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چالو زموږ علما یې ټول کوي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم ولیده دی هم ولیده بیا راغی دلته کېناست وایي دلته ځکه کېنم چې بعثت معلما زه الله معلم رالېږلی یم که نه نو زه دې سره کېنم خبره پوه شوې نو دا اوس اندازه ولګېده دا هم ښه کار دی دا هم ښه کار دی خو چونکې الله زه معلم رالېږلی یم نو زه د دې دا چې څوک زده کړه کوي دې سره به کېنم تاسو نه اورېدلي ده نو رسول الله خو هغو ته نه لږ شوی لږ شئ څه کېږي هغو ته دا نه دي ویلي دا نه دي ویلي دا هم ښه دي دا هم ښه دي او دې سره ناست تاسو هم خپل داسې دغه د دې وجه څه ده دا ولې زه شوی یم چونکې زه دا محسوس کوم کله کله نو زه ویرېږم چې الله پاک دا د دې کسانو د عمل برباد نشي جنه شي که نه ده د دې عمل برباد نشي د الله پاک سره معامله عجیبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ولا تحقرن من المعروف شیئا د نیکۍ هیڅ عمل ته به حقیر نه وی ټیک شو و د جوارو ډوډۍ ده که د غنمو ډوډۍ ده که وریجې دي دا ټول رزق دی که نه د چا دپاره رزق دی جسم دپاره که نه نو دغسې د دین هره خبره چې د هغه هم رزق دی د چا دپاره دی هغه د روح دپاره نو د روح هره غذا بهتره او د جسم هره غذا محترمه دغه محترمه دا محترمه دی کې دا څوک نه وایي چې دا نه دا رزق ډوډۍ هم ډوډۍ رزق دی او پراټه هم رزق دی او وریجې هم رزق دی دا ټول رزق دی د هغې احترام دی د نیکۍ هر کار چې نو هغې ته حقیر مه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بله خبره کړې ده ډېره د یاري ده کفا بالمرء شرا ان يحقر اخاه المسلم د سړي دپاره دا خبره بس پوره ده د یو سړي دپاره دومره شر جهنم تلوله پوره دی کفا بالمرء شرا دومره شر د یو سړي دپاره بس دی هغه له نور کفر کول حاجت نشته ان يحقر اخاه المسلم دا د یاري خبره ده چې هغه خپل مسلمان ورور حقیر وي
چې هغه خپل مسلمان ورور حقیر لاندې وګڼي د دې شي کوشش کوي چې دا په موږ کې رانشي دا زموږ اعمال بربادوي او موږ د جنت نه لرې کوي جهنم ته نږدې کوي موږ ته پته نشته موږ په بې خیالۍ کې خپل منزل خطا کوو په خوب ودیو او هغه د کوزېدو اډه رانه پاتې شوه مزل نور زیاتېږي نو دا تاسو د مشرانو ته خدا زما درخواست عرض گزارش دی دی وړو ته دا عرض دی کوم کسان له چې دا قرآن نه په لاس کې ورکړو د دې قرآن نه اوچت نعمت په جهان کې نشته دا ډېر لویه ډالۍ ده دا ډېر لوی نعمت دی دا قرآن د دې په مقابله کې د دنیا سره هیڅ شی نه سمېږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بهتر هغه دی چې هغه دا قرآن زده کوي هغه هم بهتر دی حالانکه د دنیا دستور دا نه دی چې یو سړی دی د یو ځای نه روان شي جو هغه د هغه نیکي دی د هغه وخت نه شروع شي دنیا دستور دا نه دی یو سړی دی د یو کار اراده وکړي جو هغه د هغه په کارکوونکو کې شمار کړي دا د دنیا دستور نه دی تمام ملکونو کې عرب عجم مسلمانان کافران ټول کې یو قانون دی کار به کوي جو اجرت مستحق دی چې کار نه کوي جو عمل دی د اجرت مستحق نه یو الله دی چې دا هغه جدا قانون دی دا قانون دا دی چې ته د یو عمل نیت وکړې زه به د خپل زوی مولا جوړم زه به د خپل زوی حافظ جوړم اته دې مړ شي او هغه یتیمانان دي جاړي رستو لیکن قیامت کې چې ته پاسې نه تا اراده نیت کړو کنه طالب الله پاک تا به نه خپګي حج ل روان شه کراچۍ ته اندر رسېدلی بلارې مړ شو قیامت پر ورځ به الله په حجیانو کې شمار پورته کړي طالب دې فارم یې ډک کړه په مدرسه کې داخل شه لا ملا شی نه دی خو د قیامت پر ورځ به الله په علماو کې پورته کړي دا قانون بدل نشي د عام خلکو نه دا الله قانون دی او د بني آدمو قانون دی بني آدم په قانون کې چې یو کار روان شي لا نه لري مستا حاضرین لګي لیکن دا الله رب العالمین په قانون کې دا ده چې ته یو عمل روان شوې او د هغې تکمیل تا ونه کړی شو نو قیامت پر ورځ به تعالی هغه عمل به الله پرېږدي او لا داسې کې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ویلي نیت المرء خیر من عمله نیت المرء من خیر من عمله اسې عمل بنیاد خو نیت دی که نه د عمل بنیاد نیت دی د عمل دار و مدار دا دار و مدار لفظ عام مشهور دی پوهېږي خلک د عمل بنیاد نیت دی سهار نه واخله ما سره 20 پیرې دا شي دي سهار نه واله ماښامه پورې هېڅ شی ونه خورم خو نیت مې نه وي کړی جو روژه نه وي هسې وشي چې خوراک څښاک څه شی پیدا نه شي که نه خیال اوس بیا وزګار نه یم ډېرې پیرې دي شي دي په دې کال کې چې د سهار نه واخله تر ماښام د بانګه پورې ماخوستنه پورې څه شی د خولې ته زه وانه شوم مثال کې خوراک څښاک څه کار پکې ونه شي لیکن چونکې نیت نه وي نو زه دا نه شم ویلی چې ما روژه نیول وه هسې بوکه وه لیکن نیت خو نه وکړو نه پکې ځکه چې د نیت بنیاد سړی بې نیته د سهار نه ماښامه پورې هغه پاتې شو نو هغه روژهدار خو نه دی که نه که روژهدار دی خو هغه روژهدار نه دی او نیت نه دی کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نیت المرء خیر من عمله د مسلمان نیت کله کله د هغه د عمل نه بهتري او هغه دغه صورت دی چې نیت دې وکړو حج له لا نړې نیت دې وکړو چې زه به خپل اولاد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان جوړوم د یو دوه نو د ټولو دې نیت وکړو چې دا به جوړوم زه هر څه که وشي که نه خو زه به د دین علما جوړم چې دې پوه شي چې الله څه ویلي چې دې پوه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي زه دې مولیانو ته زما وروڼه دي ټول زه دې ته یو خبره کوم زه کله کله د مونځ نه وروستو سنت خدا دي که نه چې الله اکبر استغفر الله زه پکې زه ځان له خپل حالت مطابق پکې زه کله کله داسې وکړم چې د مانځه نه وروسته الحمدلله
خدای ستا ډېر شکر دی خدای ستا ډېر شکر ځکه چې دا عوام چې که نه عوام هغه چې په امام پسې مونځ کوي نو هغه غریبانه صرف په عقیدت باندې ولاړې شاته صرف عقیدت بونه چې مولوي صاحب ډېر ښه سړی دی قاري صاحب ډېر ښه سړی دی ولاړ احترام کوي په منبر یو سړی ناست دی او خبرې کوي چې قال الله یا قال الرسول صلی الله علیه وسلم داسې که نه وایي چې دا هغه ویلي او دا خدای ویلي نو د هغه د دې ملا سره حسن عقیدتي حسن عقیدتي چې وایي رښتیا به ویلي نو پوهېږې رښتیا به ویلي ځکه دا استاد صاحب چې دی مولوي صاحب چې دی زموږ قاري صاحب چې دی دا ښه سړی دی دروغ دی نه وایي دغه نه کوي په خدای به ولې دروغ وایي دی چې دی وایي چې الله ویلي رسول ویلي که نه یو رښتیا به ویلي لیکن څوک چې په قرآن او حدیث پوهېږي اول ته امام قرآن لولي که نه نو سړی پرې پوهېږي چې پوهېږي د هغې خوند بیا بل شی دی نو زه هغې دپاره شکر ادا کوم چې خدای شکر دی ستا ډېره مهرباني ده ستا ډېر لوی کرم دی ستا ډېر لوی احسان دی چې په دې زه پوهېږم چې ستا دا کلام دې مانځه کې لوستی کېده زه پرې پوهېدم دا ستا مهرباني ده دا ستا احسان دی چې په دې زه پوه کړم زه په دې وایم نو تاسو ځکه دا یاد دهاني وکړه چې کله کله نرۍ خبرې خو توجه ورته نه وي که نه چې ستاسو توجه دې طرف ته یې یاره دا هم د الله لوی احسان دی سړیه چې امام قرت وایي او زه پرې پوهېږم په قرآن پوهېږم زه هغه چې وایي اهدنا الصراط المستقیم زه په دې پوهېږم هغه چې وایي غیر مغضوب علیهم الضالین زه په دې پوهېږم او هغه چې وایي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم زه په دې پوهېږم څومره لویه خبره ده نو ټایم به اوس خو نیمه ګنټه خو به شي که نه دې وړو ته تاسو د دې وړو اوس ماشومانو